السلام علیکم عزتمن نوی او تازه خبر در سره شریکوم. موږ خپلو مینوانو غوښتنه کړې ده چې احمد علي اروپي مس مردان یعنې په تبلیغ کې تللی دی چې دا رښتیا دي او که احمد علي اروپي مس مردان تصویران ډېر تیزو سره روان دي چې دا د هغې خپل تصویران دي او که نه که د هغې په همشکله باندې بل کس پیدا شوی. تاسو غواړئ چې پوه شئ نو زموږ دا ویډیو ته تر اخره پورې وګورئ. د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم. تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما داسې زموږ همدا چینل داسې سبسکرایب کړئ. خوا کې یو ساده ټلی نشان ووهئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو احمد علي اروپي مس مردان چې په تبلیغ کې تللی خو د ده زه نه ورته تبلیغ والا ورباندې خپل محنت ډېر زه سخت وکړو. خو احمد علي مس مردان به ورته نن او سبا کوه. دوی دغه ځای ته چې جومات په راغلو نو هر یو جومات به ورپسې د دوی ځای ته ورغلو او مس مردان ته به ویلې موږ سره وخت ولګوه. خو مس مردان به ورته ویلې په دې هفته کې به یې درسره ولګوم، نن نه سبا به یې درسره ولګوم. هغه تبلیغ والا وویلې چې د باندې ما پوره شپږ میاشتې محنت وکړو، شپږ میاشتې بعد دا موږ سره د 3 ورځو سروزې ته ووتل. ګلشن آباد ته زموږ چې تشکیل وشو نو هغه ته د مس مردان خلکو ډېر زه سخت عزت وکړو او دومره خلک ورته عجمه شول چې د مس مردان مطمئنه شوه چې دا خو ډېره ښه لار ته کار چې دې تبلیغ لار ته زه یو کال مخکې راغلی وې نو الله تعالی به زه د دې ګناهونو نه ساتلی وم. عزتمنو او دا مس مردان د تبلیغ ته تللې وه، تبلیغ کې ده او تبلیغ کې دی په مردان کې ګلشن آباد دی، د تشکیل ګلشن آباد ته شوی دی. عزتمن مس مردان د نور خواجه سارا په باره کې یعنې څه ویلي دي هغوی ته مې ویلي دي چې دا ډېره ښه لار ته دې لار ته راوځئ. دا به زه تاسو سره په بېلو ویډیو کې شریکوم. زموږ د نورو ویډیو انتظار کوئ. نننۍ ویډیو زموږ ته د دې ځای پورې وه ځکه چې موږ نه مې خپلو مینوالو غوښتنه کړې وه چې د مس مردان په باره کې موږ ته صحیح معلومات راکړه. موږ نن تاسو سره نننۍ معلوماتو سره شریکم. عزتمن الله تعالی دې په هر خواجه سارا باندې داسې رحم وکړي چې په تبلیغ په لار کې وځي او دغه د ګناه لارې نه دې الله تعالی وساتي. زموږ نننۍ معلومات د دې په د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلی نشان ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.